د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور ښار. هو نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. بیان داو چې الله حکم کړی دی چې اقیموا الصلاة منځ کوي. اوس دا وزن او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلقو ته نه لګي، لیکن د اقیم الصلاة حکم پیروي نه کول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګوري. او دومره زور به چې د یو منځ په عوض کې به او یا زرا کاله سړی په جهنم کې پروت. اندازه ولګوئ چې د یو منځ په عوض کې به یعنی د الله د یو حکم په نافرمانی کې به او یا زرا کاله سړی په جهنم کې پروت. او چې د سړی ټول ژوند د الله نافرمانه وي، الله دې امان راکړي چې د هغې به څه حال. عزیزانو څنګه چې منځ فرض دی، فرض دا معنا ده چې دا قطعي حکم دی، بس دا بکې په ولاړې نشي کولای، په ناستې به کې، په ناستې نشي کولای، په ملاستې به کې، په اشاره به کې، خو کې به. نو چې څنګه منځ فرض دی، داسې احکام د منځ د کولم فرض. ضروریات د منځ چې دي دا زده کولم فرض. اوس دو قسمه خلق دی. یو قسم خلق داسې دی چې اډو منځ پیژنیم نه، کوي هم نه، وغیرہ. یو قسم خلق داسې دی چې منځ کوي لیکن هغې ته احکام د منځ نه ورځي. نو چاله چې احکام د منځ نه ورځي نو د دوی منځ ناقص دی، ځکه چې یو فرض خود ته پوره کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګیا. اوس مثلا مانزه د پاره لویه مقدمه چې دا هغه اودس دی. اوس اودس کې څو فرض دي؟
دا عام منځګزارو ته نه ورځي. اودس کې فرض څو دي؟ یا اودس کې واجب څو دي؟ یا اودس کې سنت څو دي؟ دا نه ورځي. اوس چې دا نه ورځي نو اودس فرض دی، چې اودس نه مزن کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دي پتاس د کول. نو د یو فرض خو ته مرتکب شوي، بل فرض ته تارک شوي، تا نه د زده کړې نو د هغې به سزا تا ته ملاوي. نو احکام د اودس چې دي دا هم فرض. د هغې تفسیر قرآن کړی دی. فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق، مخونه ووینځئ. اوس مخ ووینځئ نو مخ تر کومه پورې ووینځه؟ د مخ ایریا څومره ده؟ نو زما دې توبه بعضې سړی په دې اودس ځایونو کې چې وګورئ دا لپه چې راده پکې شراپ بشي دې مخ ته بیا راواچي او ورسره به بیا لون لاس په سرم وهي او په دا مری به هم وهي او څه لوی په قهر اخته یي نو. نه چې یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس هم کیږي. د مخ ایریا دا د تندي ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د دې غوږ تر دې ځای ته څه وایي؟ نو زما عزیزانو غلط منځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او تعالی به په جنت درکوي؟ څنګه به چې ستا منځ غلط دی، ستا اودس غلط دی، بلکې دنیا په غسل کې ګرځي. دنیا په غسل کې ګرځي. په غسل کې کم سیزونه فرض دي دا ښځې او نر پې پوه نه دي. تاسو تجربه وکئ، زنانه چې لامبي د هغې سر کې کمسی وي او د سر د پاسه اوبه واړئ په ځان باندې او جامې واغوندي. اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې ښځه به په سر دومره اوبه اچوي چې د سر د ویښتو بیخونو ته اوبه ورسي، د ویښتو دننه بیخونه لامده شي. دا د پاسه په سر اوبه واچوي ګیره ده، مثلا یو سړی دی غټه ګیره ده او ته غسل کوې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهې چې دا د مخ سرمن دې لمده شي. دا د مخ سرمن نه لمده، بس اوبه په ځان واړې او په دې ګیره داسې لون لاس راکاږي مسه پې وکړي، حالانکې په هغې چېرته غسل وکړي. نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي. منځونه په غسل کې کوي.
ځکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورځي، زده کړې نه ده. تاسو د ملاتوب دنیا ته کراشه، د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي، سونه. زب خدا وایم چې هر یو مولا هم پې نه پوهېږي. نو دې وجې نه عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی، داسې احکام د منځ زده کول فرض دی. نو احکامو د منځ کې یو اودسم، د اودس طور و طریقه زده کول دا فرض. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ، لاسونه د دې څنګلې تر ګیټای پورې، د ګیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه، دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې، دا د خپې دا ګیټای چې ده تر دې ځای پورې وینځل چې دي، دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده. که دې نه پاس دې وینځل شروع که بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووایي او تر دې ځای پورې خپه وینځي، نو په اودس کې تر دې ځای پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوږونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي، ښه بوسخکی بوسخکی ورته نه وایي او نه کڅوړی ورته وایي. د دې نرمو او د دې ایریې ترمنځه د دې زنې نه 1 انچای لاندې دا ایریا د مخ ته دا دومره حصه به وینځي، دا به لمدی او دومره به لمدی چې یو ساس کې یا 2 ساس کې اوبه ترې پرېوځي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د 100 اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوئ، دا اسراف دی. او کوم سړی چې اسراف کوي د هغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوونکې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. علما لیکي چې تراله او جمع ولاړه ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي، ستا په مخ کې، او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکوي او تا ورپسې نیت ونه تړلو، نو تارک الجماعت شیطان اخرس، د جمع ترکون کې ګونګې شیطان دی، هغه پسې به نیت تړي، ځان نه به ښه ګڼې. ته چې هغه پسې نیت نه تړې خو ځان به د هغه نه ښه ګڼې، او چې ځان د هغه نه ښه ګڼې نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف کړي. نو کمی صیغې د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دي. فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دینه انکار کون کې چې دی هغه کافر دی. مثلا که یو سړی دا وایي چې زه مونځ نه منم چې دا فرض دی، زکات نه منم چې دا فرض دی، حج نه منم چې دا فرض دی، نو دا کافر دی. اوس دولت شته او حج ته نه ځي نو سخت مجرم دی، زکات پیسې شته او نه ورکوي نو سخت مجرم دی، مونځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی. لیکن دلته مونځ کې د بعض ائمه اختلاف د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بے عذر قصدن یو سړی یو مونځ قضا کی نو کافر شي، یو مونځ. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې
یو من سړی قصدن قضا کی نو کافر نشي، لیکن یفضی الی الکفر، کفر ته ورنږدې شي. یو منځ اوس الله دې امان راکړي چې یو سړی کال 12 میاشتې ټکے منځ نه کوي نو دا غي اندازه تاسو لګوئ. زما ديدانو یو نقطه بل دلته د خوان واوري. علما لیکي چې قران ویلي دي چې د منځ اثر داده چې سړی د ګنا نه بچ کی. دا قرآنی فیصله ده. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ چې دی دا سړی د ګنا نه او د بدۍ نه بچ کی. نو د مقبول منځ اثر داده چې ګناه به نه کوي. منظم کې او ګنام کې د دې دا معنا چې ستا دا منځ چې دی الله ته مقبول نه دی. منځنم کې او ګنام کې، منځنم کې او د حرام او د حلال تمیز هم در کې نشتا. نو دینه دا معلومیږي چې ستا دا منځونه تا ته رد کیږي واپس. دا به تاسو له پیښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي. الله تا ته ویلي چې ما د هدایت شی صرف دا کتاب تا ته درلېږلی، ستا هدایت په دې کې دی. بیا تا ته ویلي چې ته دعا کوه چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سمه لار وښایه. دا دعا هر وخت کوه. نو ته په منځ کې وې که نه چې اهدنا الصراط المستقیم. دا درخواست ته الله ته د هدایت. الله وی هدایت غواړي، درخواست ما ته راکړو، ما ستا درخواست منظور کړو. هدى للمتقین. دا قرآن هدایت ته دې ته ګوره او په دې روانه. نو د اهدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری ده. هدى للمتقین. تاسو خیال راغی دي؟ نو ته چې په موږ کې اهدنا الصراط المستقیم وې او بیا قرآن د ځان هدایت نه ګڼې، نو معلومیږي دا چې تا خدای ته درخواست په دروغو کړو. نو ستا مونځ دروغ شو. چې مونځ دې دروغ شو، نہ خدا ہی ملا و نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے و نہ ادھر کے رہے. قرآن کې با قیامت کې به دا ټول منځونه ستا را ټول کړی شي او په دې مخ به دروویشتی شي چې تا ما نه هدایت غوښتی، ما هدایت درلېږلی، په منځ کې به د هدایت ټکی وي، ما درلېږلی او تا پې عمل نه و کړی. معلومیږي دا چې تا دا منځ په دروغه کړی. دا منځونه د خپل سنبال کا او ملایکو ته به وایي چې وینیسئ او په دې مرۍ کې زولنې ور واچوئ او جهنم ته روان. د اقیموا الصلاة حکم چې راغی نو د پیغمبر عمل شروع شو. مثلا سحر 2 رکعات فرض، 2 سنت، ماسپخین 10 رکعاتا، مازیګر 4، ماښام 5، ماسخوتن 9. د پیغمبر عمل دا شروع شو او هغې نه بعد کم خلق به چې نو وارد مسلمانانو هغې ته به قولی طور پیغمبر دا درس کولو. لکه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي وو چې په مدینه منوره کې اصحاب صفه چې دا 400 کسان دا طالبان وو او د دې لوی مدرس چې وو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د طالبانو به
احکامات د دین چې دي هغه د پیغمبر نه زده کول. دا شی ډېر زیات مشکل. نو د مونځ متعلق یو ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام. ابتدا د اسلام کې به چې سړی په مونځ باندې پیغمبر ودرولو، نو هغه وخت کې به هغې دا وی چې صاحب دا خو ډېر ګران کار دی. اوس نیغ به ولاړې، نه به اخوا ګورې، نه به دې خوا ګورې، نه به خبرې کې، نه به سلام کې، نه به والی کې. دا خو ډېر ګران کار دی. حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن هغې ته دا اجازت هم وکړو چې تاسو که څه اخ ټوخ کوئ نو بیا خیر دی، دې سره څه نه کېږي. عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابو پر رګ و ریشه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه کړ. مثلا تاسو چې ړومبی ودرېږئ نو څه چل به کوئ؟ نیت به تړئ. اوس نیت عربی کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. زړه کې چې د څه شي قصد وکړي دې ته نیت وایي. نیت په عربي کې دا په ژبه ویلو ته نیت مې وکړه د خلاص او 2 رکعاته مونځ، ها دا دومره لویه قصه چې ده. نیت عربي کې دې ته نه وایي. نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. لکه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبی ته وایي. ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکړې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړی دی، دې ته ایمان وایي. اوس دا مونږ چې ځان ته ایماندار کوو، نو دغه ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پوهیږي نه. ایمان وایي تصدیق ما جاء به النبی. یو اسلام دی، دغه بله معنا ده بیا، او یو ایمان دی. نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء بالنبی. اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. ته چې ودرېږې او په زړه کې دا قصد وکړې چې زه د جمعې مونځ په د امام پسې مخ مې د کعبې طرف ته، زړه کې دا قصد وکړې او الله اکبر وکړې، دې ته نیت وایي. په ژبه باندې نیت تړل چې دي دا د علماء متقدمینو نه غالبا منقول نه دي. په ژبه نیت تړل دي رستو علماء بیا ویلي دي چې چونکې د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي، د دې وجه نه دا په ژبه نیت چې وتړي نو ذهن به متوجه او فکر به یې ورته. د متقدمینو اذهان چې وو هغه منتشر نه وو، هغه هم یو طرف ته متوجه وو، نو هغې په ژبه نیتونه نه تړل، زړه کې به یې قصد او اراده وکړه، الله اکبر به. اوس بعضې خبرې داسې دي چې هغه زما نه څوک واوري یا چېرته کلي ملي کې ووایي، نو څه لویه لانجه جوړه شي او امام بیا یو څه وایي، دی بیا بل څه وایي. کله کله ما ته دا ګیلې م راشي
نو عزیزانو عرض می داو چې زما خبره بنیادی خبره ز عرض کوم که مونږ ته دین زده وای نو مونږ ته به هیڅ مشکل نه وای. اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وای؟ ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه ده. دې تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وای چې په د څومره سیزونه حلال او هغه ټول په حرام شو او خدای ته ودرېدو. نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وای. او دې پسې بچوي سبحانك اللهم. اول ابتدا به د الله د تقدس نه کوي. علما لیکي چې سبحانك اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانك یا الله. نو دې کې اوس اعلال شو سبحانك اللهم نا د یا الله نه اللهم شو. عربی قانون دا ده چې یا حرف ندا چې حذف شي نو داغه په عوض کې میمی مشدده راوړي شي. دلته یا الله کې یہ حرف ندا ده او حرف ندا سره قانون دا دی چې دا لري کینو د دې عوض کې به میم راوړي خو هغه میم به راوړي چې هغه شد والا میمی هغه ته میمی مشدده وای. اوس دې یا حرف ندا کې خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غائب ته نه کیږي. غائب کتا په حرف ندا سره حاضر فرض کو چې زه په دې حرف ندا دی غائب ته आवाज کوم دا ما ته حاضر دی نو دا کفر او شرک دی. ځکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکو او هر وخت ویښ دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای ذات او پیژنئ. اوس دلته یې حرف ندا حذف شو او داغه په بدل کې میم مشدده راوړې شو. دې کې څه راز دی؟ اوس ته چې سبحانك اللهم وې نو سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله نو دسه باندې ویل کنه چې سبحانك یا الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك یا الله لري کول میم راوړو کې فائدہ څه ده؟ علماء لیکي چې دې کې فائدہ دا ده. دې ترجمه ته اوس ګورئ. سبحانك یا الله پاکی د تعالی را اے خدایا. بس دغه ترجمه ده زیادت پکې نشته. پاکی د تعالی را یا الله. اوس چې دا یې د لری کړه او د یې په ځای دی میم مشدده راوړو نو دې کې فائدہ څه شو؟ فائدہ دا شو چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا. نو غیا چې واو میم نو هم شو نو پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا. نو عزیزانو عرض میں داو کہ سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك
د دې په وزن پوه شوي په خدای قسم چې جبه به بله خبره بیا ونه کړي. د یو سبحان الله په وزن که پوه شو. د بخاری شریف اخرینه حدیث دی، اخرینه چې بخاری په ختم شوی دی. هغه وایي دوه کلمې دي، دوه کلمې، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دوه کلمې دي په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتې. د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا دوه کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچولی شي. کومې کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودی شي. بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا ژبې ولې په دې نه عادت کوو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بل هم لا څوک شته چې د هغې پاکي څوک بیان کړي؟ څوک شته؟ حضرت مدنی رحمت الله علیه بچا ته چې درود شریف خوده نو هغه به وایي چې درود وایي نو دا درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما فی علمک. خدا په پیغمبر ته رحمت ولېږه څومره عدد ما فی علمک. خدایا په هغه شمار ته رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې دی. اندازه کوئ. اوس ګوره زه چې او ته چې حساب کوو که نه 1 2 3 شل سل زر لک کروڑ ارب پدم کرب دغه نه پخوا حساب ختم شي. ٹھیک ده؟ کرب ناخوا ما خیال دی حساب ختم شي. اوس ته دا وایې چې خدای ته درود ولیږه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کرب هم لږ دی. خدای زه انسان یم او د انسان شمار چې دی هغه یو حد باندې ختم شي، یو حد باندې ختم شي. یا الله ته په هغه شمار په د رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې دی. نو چې څومره الله دی نو دومره به په علم کې شمار هم وي. ستاسو اندازه لګوئ، حساب یې کوئ. ها عدد ما فی علمک، په هغه شمار چې کم شمار ستا په علم کې دی. او بل وعدد ما تحب وترضى، او په هغه شمار خدای چې ته خوښ ګڼې او ته پرې راضي کېږي. دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته ښودو نو دا درود به ورته ښودو. تاسو خیال راغی؟ قصیدې بردی والا یو درود ویلی دی مولاي صل وسلم دائما ابدا. اندازہ کوئے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ صل وسلم دائما ابدا، خدا رحمت را لے گا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دائما ابدا تر ابد الاباد پورے. خود دادارچا خپل خپل شان دے.
دائما ابدا پچا علی حبیبک خیر الخلق کلهم پخپل محبوب باندې چا د ټولو مخلوقاتو نو چته نو تاسو ته یا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو ته درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى نو زما عزیزانو عرض می داو چې میم مستجمع ده ټولو صفاتو د پروردگار عالم وبحمدک پاکی دا تعالی را اے دا ټولو صفاتونو مالک خدای وبحمدک وتبارک اسمک بلم سوکشته چې داغه نوم مبارکی سوکشتا وتعالى جدک بلم سوکشته چې داغه شان اوچتی ولا اله غیرک اے اللہ ستانا بغیر بل څوک نه بل څوک دا مقام د عشاق ده د عشاق عالم دای چې اغي استغراق فی الله راشي ناغه بل څوک نه ښکاري د نیت تړلو نه بعد با تاسو سبحانك اللهم وای ولا اله غیرک چې وای ناغه پسې بیا اعوذ بالله وای تو سوال دا دی چې دلته د اعوذ بالله ویل ضرورت څه دی د اعوذ بالله ویل ضرورت دا دی چې مخکې چونکې قرآن شروع کیږي او قرآن کریم چې سړی شروع کوي نو الله ویلی دی چې تاسو قرآن شروع کوئ نو فاستعذ بالله اعوذ بالله وای بیا به ورپسې بسم الله وای بسم الله کی فلسفه دادا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کار چې سړی بی بسم الله شروع کی آ لنډې بوچي ایک برکت نہیں نو بسم اللہ بم دے دا پارا ہوا ہے بیا بور پسی الحمد شروع کئی الحمد ابتدا نوالا تر ولدوالینا پورے علماء لکی چې دی الحمد ته سورت فاتحه وای لکه د قرآن تفسیر چې څنګه حدیث دی دغه څه د یو سورت فاتحه ټول قرآن تفسیر دی گویا اجمالی طور باندې ټول قرآن چې دی په دې فاتحه کې پروت دی نو اول بتوه الحمد په الحمد کې الف او لام دی دا الف او لام په عربي لغت کې په څلور قسمه دي
سلور واړه قسمه کې تاسو طالب یا عالم نه بغیر خو نه پوهېږئ، یو قسم هم نه پېژنئ. او دومره پوه شئ چې دلته الف لام چې دي دا د پاره د جنس دي. الحمد جنس ثنا صفت چه ده چه نامه ثنا و صفت وی اغا چا لره ده لله رب العالمین. اوس دلته ابتدا د کلام الله پر لفظ حمد باندې وکړه. عزیزانو لفظ حمد چې ده په عربي ژبه کې د چا د تعریف کولو د پاره په عربي ژبه کې د حمد نه اوچت لفظ اډبل شته ده. په سوال دا دی چې دومره اوچت لفظ ولی منتخب کړی شو د تعریف د پروردگار عالم د پاره؟ وای د انتخاب دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې دا تعریف د چا کیږي نو د دنه اوچت ذات په دې کائنات کې بل څوک شته نو چې څومره ذات اوچت دی نو دومره ورته لفظ اوچت منتخب شو. تاسو د هر لفظ باندې د بل چا تعریف کولی شئ. د یو انسان متعلق هم ته ویلی شي چې دا رحیم دی، دا کریم دی، لیکن د یو انسان متعلق څنګه چې ته دا نشي ویلی چې دا الله دی، نو دغسې د انسان متعلق ته لفظ حمد هم د شوی دی. د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی ورکعوا مع الراکعین. نو ورکعوا صیغه د امر ده، حکم دی چې تاسو رکوع وکئ، نو دا فرض ده. که په منځ کې رکوع نه شوه نو منځ نه کېږي. اوس رکوع به په کومه طریقه کوئ نو هغه طریقه بیا عملی طور پیغمبر ښودلې ده. قیام په منځ کې ولاړه د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی قوموا لله قانتین. نو قوموا دا هم امر دی. نو قیام متعلق الله قوموا ویلی دی، نو قیام هم په منځ کې فرض دی. سجدہ وسجد ورپسې غالباً وقترب دے، نو وسجد دا هم امر دے، نو سجدہ هم په منځ کې فرض ده. گویا قیام دا فرض ده، منځ کې که ولاړ او نش منځ نه کېږي. رکوع دا فرض ده، که رکوع نه شوه منځ نه کېږي. سجده دا فرض ده، که سجده و نه شوه منځ نه کېږي. اوس قیام فرض ده،
د تکبیر اولانا رستو ولاړه چې دا فرض ده. اوس په دې ولاړه کې هغه سوایل چې دي نو ویلو کې قرات چې ده دا په قدر د مقدار د یو آیات دا فرض ده. یو آیات مقدار لا تلاوت بکای دینا باقی چې ده هغه واجب ده. رکوع فرض ده. پر رکوع کې سبحان ربی العظیم ویل دا سنت دی. رکوع د املا ټیټولو ته وایي. ملا به ټیټه. اوس پیغمبر ویلي چې ملا به څنګه ټیټه؟ ملا به داسې ټیټه چې ستا په دې ملا باندې څوک د اوبو ډک جام کیدي او هغه توی نشي. داسې رکوع وکړي. اوس چې ټیټ شوې فرض ادا شو. سبحان ربی العظیم دیونه سنت ترک شو فرض ادا شو. تندې لګول پزمکه باندې دا تعریف د سجدې دی. د سجدې تعریف دا دی وضع الجبهه علی الارض. سجده څه ته وایي؟ تندې پزمکه لګول دې ته سجده وایي. اوس پوز او تندې چې ده دا یو اندام ده. تندې ولګېدو پوز او چته پاتې شو هم سجده کیږي لیکن لګې به دواړه. بیا بعضې وخت کې که تاسو خیال وکئ دا د پټکي داول یا ټوپای سړی تر دې سترګو راټیټه کړي یخنۍ کې نو د سجده د پټکی په والو لګوله یا په هغه ټوپای د پاسو لګوله نو دا مکروه دي. دې سره مونځ مکروه کیږي نه. سجدې په ټیم کې به ټوپای او د پټکی ول داسې کوي چې ستا تندې په ځمکه باندې ولګي. بیا به سجده په داسې شي لګي چې د هغې زور زمکه لورزی. ځکه چې ما تاسو ته عرض وکړو چې وضع الجبهه علی الارض پس زمکه تندې لګول دې ته سجده وایي. که ته سجده په داسې توشک یا فوم باندې ولګې چې د هغې زور زمکې ته ورنه راغی نو بیا سجده نه کیږي. نو عرض داو چې دې کې به ډیر احتیاط کوئ. نو قرات په مقدار د یو آیات دا فرض دی. سورت فاتحه لوستل واجب دی. ورسره زم د سورت چې دی دا واجب دی. یو آیات مقدار لچې دی دا فرض دی. قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده. که قاعده اوله ترک شو نو اخر قاعده کې به سجده ساو کې د دې جبیره به وشي. سجده ساو په کومو صورتونو کې واجبېږي؟ عزیزانو مونږ منځونه خو کوو لیکن هغه قواعد د منځ چې دي هغه مونږ ته نه راځي. هغه ضروریات د صلات چې دي مونږ ته نه راځي. پنج بنا د اسلام دا فرض ده. منځ، حج، زکات، روجا او کلمه. په ټول عمر
کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض دي په ټول عمر کې. باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې دي، لیکن ټول عمر کې به یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی. نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض دی. اوس څنګه چې منځ فرض دی داسې به قواعد د منځ د کول دا فرض دي. مثلا منځ په څه ماتېږي؟ یو سړي مانه تپوس وکړو چې یو سړی دی په ځنګل کې شپه ده ماسخوتن منځ کوي، اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او قبله ته مخ کول چې دي دا خو فرض دي. دی به څه کوي؟ څوک شتم نه چې تپوس دي وکړي چې قبله کوم طرف ته ده. دی به څه کوي؟ اوس دا مسله چې سړی له نه ورځي انا به مونځ پاتې شي، حیران وي چې زه څه وکړم. دی به تحرا کوي. تحرا معنا سوچ فکر راغلی د کم طرف نه وم، په کومه لاره چې راتلم نور کم طرف ته ها 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 دا سوچ به وکړي، هغه سمت به برابر کړي چې په سوچ کم سمت دی برابر کړي او هغه طرف ته منځ وکړي. که وروستو بیا څوک پیدا شو پته ام لګېده نو منځ شوی دی. ځکه چې قرآن وایي اینما تکونو اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله. کم طرف ته چې تاسو مخ کوئ دغه طرف ته خدای دی. دا د قابل جهت چې الله پاک مقرر کړی دی دې کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یک جهتی راشي، اتحاد او اتفاق راشي، کینی الله خو هر طرف ته دی. نو دی به تحرا کوي او په تحرا باندې به هغه سمت د کعبې چې دی نو معلوموي. عزیزانو اوس یو ځای کې دی برابر شو التا اوبه نشته، اوس دی به څه کوي؟ به اوبه نشته تیمم وه. زه دې جومات لرالی اوبه نشته نو به ته تیمم وه. او د جومات یو سړی راغی مانځه ټایم دی او اوبه نشته نو تیمم وه؟ نه، یو میل مقدار باندې اوبه چې لري وي نو تیمم جایز نه دی. یو میل مقدار باندې اوبو پسې به ځې او هلته به اودس کې او بیا به مونځ کې. چې د یو میل مقدار نه زیاتې اوبه لري وي نو بیا تیمم روا دی او بیا مونځ په تیمم وکړه. نو عزیزانو دا احکامات د صلات دي. اوس سجده ساوا ده په منځ کې په کومو صورتونو کې واجبي؟ د دې اصول دي دوه. آسان ترک د واجبو او تاخیر د فرضو. کم سیزونه چې په منځ کې واجب دي او هغه ترک شو، مثلا په وترو کې دعا قنوت چې دی دا واجب دی. ته د الله اکبر په ځای رکوع ته لاړې
نو رکو نه به بیا قیام ته نه ځي او نه به دعا قنوت اللهم انه نیغ به سجدې ته لاړ شي دعا قنوت به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه وکړي. یا قاعده اوله واجب ده ته دویم رکعت نه چې راپاسې دي کېنه ناستې ولاړې ته پاسې دي ولاړې کې بیا دوه صورته دي که ته ولاړې ته نږدې وي نو کېنې به نه او که ته ناستې ته نږدې وي نو کېنې به او اتحیات به ووایې او که ولاړې ته نږدې وي نو کېنې به نه قاعده به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه وکړي. نو د واجب د ترک په صورت کې به سجده ساوه واجب شي او که فرضو کې تاخیر راغی فرضو کې مثلا آخره قاعده فرض ده. نو عزیزانو په دې ګریوان کې لږ سوچ وکئ چې موږ سله پیدا یو موږ ته څه کول پکار دي او موږ څه کو لګیا یو او زموږ انجام به څه زو به کوم طرف ته. نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو جنت کې ګوري را ګوري پدې کې او چمکو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې جوړ د خدای د نور تجلی وشو. جبريل وی تجلی نه را پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای ته چل دی وکړو څوک وی ز په دې جنت کې د دو امت له چې کومې حوري خدای پیدا کړې دي داغي نوکر یم وی دا رڼا د څه شي وشوه وی دا رڼا د دې وشوه چې ما دا سردار ولیدو نو مسکی شوم زړه مې خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاښونو هغه چمک په تاسو پرېوتو نو ځکه وارخطا شوئ چې جوړ نوره تجلی ده. جبریل ورته وایي چې محبوبه د نوکرې د غاښونو چمکې چې ټول جنت رڼا کوي چې مالکه به څنګه ښایسته وي. دیخوا وګورئ بیا د دنیا د ښځو چې د چا بنوټي حسن دی د هغې نخرې ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د ښځو چې د چا حسن به فطري وي نو د خوند خبره دا ده چې د دنیا د ښځو نخرې ستا ته پورته کې